شروع موسی علیہ السلام چې لاړو کله میقات د الله له په دغه وخت کې یو سازش شو په دې قوم کې د فساد د عقیدې د فساد سازش شو د په دې قوم کې یو کس خود غرضه منافقو سامره هغه د هارون علیه السلام نه مخکې شو مسلیم خلکو ته شروع کی او خلکو ته دا وایي چې دا کمې سونی زیورات تاسو راوړي دا حرام دي دا غورځوئ دا مام غورځولي دي آیا راجا مکل دا غې نه یو د سخي او شکل جوړ کو او پاغې کې یو د هوا یو ترتیب جوړ کو ماهر ودا سړی هوا وچ پکې نه نواته نو आवाज بته وته لکه شپېلی چې आवाज وباسي خوار خلق تیوی بس زمونگا الہ امداد نو داغی عبادت و داغی منجوری اغی سر پورا ورسون شروع کل پا دیو رزو کی دخوا فیده واخستا رکس بے ورسرکو هارون علیہ السلام منکل ډیر منکړي خدوی د هارون علیہ السلام خبر نه منله او نه په باندې اثر کو دا غي ذکر د پدې یاتونو کې چې هغه به موسی علیہ السلام ختم کو چای چې عبادت کړو او توبګار شو واتخذ قوم موسی من بعده نیول او جوړ کړو قوم د موسی علی السلام پس د تلو د دنا من خلیهم د دوینا عیلن سخه علم يروای نګوري دوی انه لا یکلمهم چې یقینا د خبره نشي نک انه لا یکلمهم داسخه د سره خبره نه کوي تش په आवाज باندې هوکار نه کیږي ک الہ وینو الہ لا کلام ضروری ده کلام پکار ده ولا يهديهم سبيلا او نه خیدی ته اولار د هدایت اتخذوه وكانوا ظالمين نیول او دوی د اسخیل را په خدای اتخذوه الہا او دوی ظالمان ولما سقط في ايديهما کلا چې داسخه اوسې زله شو د دوی مختا او پریوتو سوکتا دامانا چې موسی علیہ السلام او سې زلو هری په دریاب کې واچولې ختم شو بالکل وراو انهم قد ضلوا دی پوښو چې موږ گمراه شیو قالو دی ویل لم يرحمنا ربنا کپ مونږ باندې رحمونه کو زمونږ رب ويغفر لنا ومن بخنا ونكال نكونن من الخاسرين خام بشود تاوانیانونا یعنی توبه یوستا دا خلاصه وددی و موسی علیہ السلام چې کله واپس راو په هغه ځای کې الله پاک دل خبر ورکړو جستا قوم سامری گمراه کړي ده او ځان ورو رساو
نو موسی علیہ السلام واپس ډیر زیات په غصه او غضب او خفګان کې راغو. ولما رجع موسی، کله چې واپس شو موسی علیہ السلام الی قومه خپل قوم ته غضبان آسفا، غضبان غصناک، ډکو د غصینا، آسفا او غمگینو. غصم په غلط کار باندې سړی غصه کیږي. د انبیاء سنت دا ده چې کله منکر قتل نو غصه شوی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله یو خبره داسې اوریدا نامناسبه نو مخ مبارک به تکسر شو د غصې د وجې. موسی علیہ السلام باندې غصه راغلی د الله د وجې، د الله د دین د وجې. آصف او غم جنم د ډیر زیات پیغمبرانو غمونه ډیر تیر کړي د الله دین د پاره. قال وسما خلفتمونی من بعدی، وی تاسو ډیر بد بسما خلفتمونی، ډیر بد دا چې تاسو زمانہ رستو کړی دي. من بعدی رستو زمانہ، خلفتمونی من بعدی بد عمل دا چې تاسو زمانہ رستو کړی، یعنی غلط جان نشینی مو کړی دا. هارون علیہ السلام د دې معاملې نه بالکل بری ده. او موسی علیہ السلام یا ذهن تدانی دی راغلی چې هارون علیہ السلام بری ده کنا. عاجل تم امر ربکما، یا تاسو تلوار کا بواده در رب تاسو. در رب وعده خدا واچی دیر شرزوی بیا سلویخ شوی. نو دومره بے صبر شوی زرا روانو ما او تاسو داسې غلط کارو کو. والقل الواق او تختای کی خودی، تورات په تختو باندې و د لرګي په تختو. نو هغه په تلوار سره کې خوي زګه چې ډیر زیات غمگین او غوسه ده. واخذ براس اخي يجره اليه، او ویني ول یختد سر ضرور راخ کو اذان تا ګیرم تینی ولي وقت دا ثابت ده. قرآن نراج رستو رازی لا تاخذ براسی ولا بلحیتی، معلومی کی پیو لاس دے سر ویختا او پبل لاس دے گیری ویختو نیول. تمرا غصہ دا زکه چې ډېر غټ منکر یو کتو او څومره مدخاره یې کړي دي، تکلیفونه برداشت کړي دي. سامری ظالم ولا باغې باندې او بواړولې نو غصه بني انسان غصه کیږي په داسې وخت کې چې ته محنت وکا، باغ تیار کا، په باغ د خلک غلې وري چې پرېږده چې دا باغ تالاش. نو دا د انسان د پاره ډېر لوی دردناک خبره. دی وجه نه ضرور باندې پرور ضرور گیر او سره نیول چې دې کې ستا کوتاهی ده، دا وستا د لاس شوی یجره الیه. قال ابن امه، اوی هارون علیہ السلام اے دمور بچیا، ان القوم استضعفونی، دی قوم ز کمزور کړه ما باندې غالب شوی دي. دا عوامو سنبالول دام ډیر ګران کار ده. موسی علیہ السلام خدا ډیر سنبال ساتلی دي، بنی اسرائیل دي، دا ډیر یو سرکش اون د قوم. او هارون علیہ السلام د وس نبار شو، شیطان پکې راوته ده.
ان القوم استضعفوني دی قوم ز کمزور کوم وکادو یقتلوننی قریبو چیزې موجلې وې کډیر می سویل نو بس بیا وجلو ما وکادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء بس مخوشالو پا ما باندې دشمنان پا دی قوم کی خودمونگا خیرخوا شتا خو بدخوام شتا کنو نو تا چه ما سر انخلی اڑم شی یا ما سر خلاف شی یا ما استا پا مینس کی خلاف راشی نو بے با دشمنان خوشحال شی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین مگر زو ما د قوم ظالمانو سره زکه چې ما کوتای نه کړی ما خپل فرایض پوره کړی دي ما ستا خلاف هم نه کړی ما فتنهګری نه کړی ما د فتنې د سرکوبای کوشش کړي فتنه او چې تکړی سامری دا ما خپل واس کړی خو یریدوم د دې خبرې نه چې سینه بیا تر اتاوي چې زما راتلو ته به قتلې وي بنی اسرائیل دی ولی تسنس کل نو ما د اجتماعیت سوچم کړي دام یو بنیادی خبره ده د دین مزاج په اجتماعیت باندې ده هارون علیہ السلام ورته کوي خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل رسل راضی ولم ترقب قولی زدین یریدم چې بیا وترا ته وي چې بنی اسرائیل کې د تفریقه جوړه کا نو ما تفریقه نه راوستا اگر چې دا خلق خو په شرک لګیو په بعض وخت کې دا سی وی چې تفریقه مراوله او د شرک علاج وشي لکه څنګه چې موسی علی السلام وکړو هغه له مستقل شکل ورنه کو دډالي دا سیو طریقہ اختیار کړ الله غلا دا سیو مقام ور کړو تفریقی ته پرې نه کول سامری ته نزان له جماعت او ډله جوړا نه کړ او کومو کسانو چې شرک کړو نو هغه توبهګارم شو د سامری پاغا سازش باندې او به واړو له ختمه کو د فتنې سرکوبي دا ضروری ده خدام ډیر لوی بصارت او بصیرت او وګدل اسونه او طریقه غواړي د موسی علی السلام چت شانو اج څنګه راو رسیدو بس ټولو سرونه ټیټ کړ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی اوے موسی علیہ السلام اے رب بخنو کما تا ولی اخی و زمار اورتا ما تم بخنا وکا سنه د رور سره زمانه زیته نشوي زکه چې هغه خو مبررادا هغه خدا فتنهګری نه د کړي بلکې زما مرسته کړي زما ملګرتیا کړي وعد او زما رور تم بخناو کې وعد خلنا فی رحمتک او موږ داخل کې استا پر رحمت کې وان ترحم الراحمین او ته مهربان د مهربانو ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسان چینه ولې اوسخه په خدای سینالهم غضب من ربهم زرد چرسی بدوی تا غضب له طرف د دوینا وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند دنیوي کې وکذالک نزل مفترین او دارنګ بدور کو دروغ جوړونکو تا اشاره پکې سامری ته شو ځکه سامری څه توبه نه د وستیدا سي د پاره د عذاب
او سزا اورولی ده مفتری هغه چاته وی چې په الله باندې درو جوړي وکذالک نجزی المفترین او دا د هر مفتری سزا ده حسن بصری رحم الله فرمایلی ذل البدع لا اکتافها د مبتدیین او ذلت داغه پوغو باندې همیشه سوري ذل البدع على اکتافها وان ركب على الفرس الترکی اگر که په ترکی اس باندې سورلی گئی ابو کلابوی دا تر قیامت پورې ټولو مبتدیین او تم شامل ده امام مالک نمدار روایت ده رحم الله وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات هغه سان چې بد اعمال کړي ثم تابوا من بعد بیا پس د دین توبه وستي او ایمان راوړي ان ربک من بعد لغفور رحیم یقینا ستاره پس د دینا خامخابخون کې مهربان دی ولما سکت موسی الغضب کله چې کلا رشوا د موسی علی السلام نه غوسه اخذل الواح تخته راواخستی اوسط لاړه ماحول سوړ شو تخته راواخستی و فی نسختها او په لیکت د دیږي نسخه هغه لیکت توی یعنی هغه پانی چې پاغي کې لیکل شوی او دا ورحمه هدایت او رحمت للذین هم لربهم يرهبون دا چا د پاره چې درب نه یریږي واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا دین بعد بیا موسی علیہ السلام د قوم سره خبري شروع کی د الله د کلام بارکی خدای په کی چو چارا شروع کړ چې لنو من لک حتا نسمع کلام الله مونږم ځان سره څوکسان خو بوزا کوئی تر خودمر لره نه دا کلام به مونږ د الله وورو کنه ترغه هوتا سره مو پورا نه تیاری کو نو اختار موسی قومه 70 رجلا ورکل موسی علیہ السلام د قومنا بنزل حافظ منصوب دا یعنی من قومه د خپل قوم نه ورکل 70 رجلا او یا سړی لمیقاتنا د پار د میقات زمونږ د میقات د پار د میقات ثانی ده چراغل نو دا الله کلام اوریدو نو بیا موسی علیہ السلام ته وی چې مترب او خیا لنو من لک حتا نر الله جهرتن چې لو ګورو نو علم پورا تسلیو شي نو الله پاک پیدا دی وجه غصه شو او یو رجفه براوست زلزله فلما خذتهم الرجفه کله چې ونیول دوی لره زلزلې قال ربي نمړ شول نو موسی علیہ السلام وی رب زما لو شیطا لقتهما کتا غفته نو تابدی هلاک کړي وې من قبل مخکی و ایا یا زبدم خیر د هلاک کړي وې او د دین خو ما تبل فتنه جوړی دی شي چې دا دې ځکه مړ پاتې شي نو قوم خو ټول ګډوډ شي اتوهله کو نا آیات هلاکه مونږ لرا بما فعل صفا منا پاغه خبره چې کوي زمونږ نبی وقفان یعنی دا به وقوف دی الله دا به وقوف دی اتوهله کو نا بما فعل الصفا منا ان هي الا فتنتک ندا دا مگر فتنه استاد تو دل بها منتشا
گمراه کې په دې فتنې سره چاله چواړي وتهدي من تشاء هدایت کې چاله چواړي وانت ولينا تزمونږ ولی زمونږ دوست او ولی زمونږ مددګاری فاغفر لنا بس مونږ تبخنو کې ورحمنا او رحم کې په مونږ باندې وانت خير الغافرین او ته بهتر د بخنه کوونکو نه واکتب لنا فی هذه الدنيا حسنه ولیکم د پارا په دې دنیا کې حسنه وفي الاخرته حسنه وفي الاخرته او په آخرت کې دام دعا د موسی علیہ السلام دا یعنی دنیا او آخرت کې خیر غواړو خوشحالي غواړو او دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ده ان هدنا الیک منتاد توبه واسو قال عذاب یصيب به من شاء او الله پاک زما سا عذاب چې دې رسوم دا چل چواړم ورحمتي وسعت كل شيء او زما رحمتم هر شي له فراخ ده فساكتب للذين يتقون دنیا کې مې رحمت شامل دار چاته حضور د چې خاص قوم بدیل را د پار د پرهیزګارو اخرت کې به زما رحمت صرف پرهیزګارو د پاره الذين يتقون ويؤتون الزکات یعنی یتقون من الشرک چې د شرک نه ځان بچ کی توبه وباس او بل زکات ور کوي زکات سمانا یعنی تزکیه د نفس کوي والذین هم بآیاتنا یؤمنون هغه کسان چې زمون پایاتونه ایمان لري الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ودي آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت او تصدیق ذکر ده الذين يتبعون الرسول هغه کسان چې تابعداري کوي د پیغمبر واقعیا خو مخکې د بنی اسرائیل روانه و خو خبره راغه موجوده واخلا قرآن د نزول واخلا خبره التفات شو ځکه چې نه چوڑ دوا کې قرآن راوست نه چوڑ تقوادار مومنان په دای باندې الله رحم کوي په آخرت کې خدا تقوا بڅنګي اوس وخت کې تقوا دانه چې يهودي وي چې زم متقیما یا نصرانی وي یا مخالف د نبی مخالف متقی نشي کېږي بلکې الذين يتبعون کسان چې تابعداري کوي الرسول د رسول د الله النبي چې صفت نبیم دا الامي او صفت امیم دا دا درې واړه صفاتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي کان رسولا وکان نبیا وکان امیا امیو منصوب بسوی امی چاہتے ہوئی چې لیک پڑھ نشي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک پڑھا نو مکتب او سکول داینه دا ویلې امیو او دا اعلی صفت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اگر چې د عام خلکو په حق کې دا صفت نه ده دا هو کمزوری ده چې سړی لیک پڑھ نشي کولی دا کمزوری ده او د رسول الله په حق کې دا صفت و ځکه چې دا هغه لیک پڑھ ته ضرورت نه و چاله چې اسمان نه وਹੀ راځي هر وخت نو هغه لیک پڑھ څه کوي نه کتاب ته جچتا نه لیکلو ته ضرورت شته او بلکې الله پاک دا دلیل ګرځولې او د دې خبرې چې دا زما رسول ده
ځکه چې لیکه پړه سړی وي نو هغه کتابونه کتی شي، هغه د ځان نه خبرې هر څه کولی شي. چې لیکه پړه نه نو به څنګه د ځان نه خبرې جوړې کړي؟ د ځان نه خو نه دي جوړې کړي. الذي یجدونه مکتوبا، هغه پیغمبر چې دی مونږه دا غلرا، یعنی صفات داغه. یجدونه یعنی یجدون صفاته مکتوبا لکلی شوی عندهم د دوی سره ده په تورات او انجیل کې. امرهم بالمعروف، صفت د نبی بدای چې امر وکړي دوی ته په معروف او منع کوي به د منکر نه. وینهاهم عن المنکر ويحل لهم الطيبات، حلالی به دوی ته پاک څیزونه چې دا حلال دي. ويحرم عليهم الخبائث، حرامای به په دوی باندې پلیت څیزونه. خبائث چې دي د دې حرمت ورته ښکاره کی چې دا خبائث مخوره. ويزع عنهم اسرهما، او کوزی لری کوي د دوی نه غبوج د دوی هغه بوجونه چې په دوی باندې خپلو پیرانو مولیانو یې خو د ځان نه تحریمات د غیر الله ته مراد دي، یا تحریمات الہی خو هغه مراد دي چې هغه په الله پاک زجرن او قهرن حرام کړیو. والاغلال التي وعتوكن او سختای کانت علیهم چې په دوی باندې وو، سختای په باندې خپلو پیرانو مولیانو جوړ کړی وي، د ځان نه قیودات لګولیو. دین د الله آسانی خو باز واخه خلق د ځان نگرانی، نو د ځان نگرانولی خنه دي. فالذین آمنوا به، ترغیب د ایمان بالرسول صلی الله علیه وسلم تا. فالذین آمنوا به، بسا کسان چې ایمان راوړو په دې پیغمبر باندې. وعذروه، داغ تعذیر کو. عذروه تعذیر په معنی د حفاظت، حفاظت الدین، حفاظت دینی برد المشرکین والمبتدعین. تعذیر د نبی دارا چې د رسول الله د دین حفاظت وکي، داغه بیانو کې په صحیح انداز باندې. ونصروه، اوا کسان چې نصرت وکړو د نبی، یعنی د سره جهادونو کې مرګري شي، د سره منظم وسیږي، د سره ملګری شي. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابع شي دا غرنا چې د سره نازل ده. رڼا نه مراد قران د ځکه چې قران الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کو، او ور سره سنت مراد ده ځکه چې سنت رڼام نازل ده د نبی سره. قران او سنت دین. اولئک هم المفلحون، دغه کسانو دوی کامیاب دي. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا، بے پدی کے بیان د عموم رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیان د ما ارسل علیه د ټول خلق ته، ټول دنیا والا ته دعوت ده. یا ایها الناس و یا خلق انی رسول الله الیکم، ز پیغمبر د الله ما تاسو ته را لېږلې ما جميعا ټول ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت د ټولي دنیا د پاره د مشرق نه تر مغرب او خاتم النبیین دا تر قیامت پورې بل پیغمبر ناراضي. الذي له ملك السماوات والارض، اغزاد چې هغه د پاره بادشاہي د اسمانونو او زمکې ده. لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ مگر الله. یحیی و یمیت، ژوند کول او مړ کول کوي.
مرگ او ژوندم دا په لاس کې ده. فآمنوا بالله ورسولی، بس ایمان وروړئ په الله او په پیغمبر د الله. النبی الامی الذی، النبی دام صفات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لکه مخکې تیر شو رسولم د الله دا نبی دا صفت نبی دا صفت امی دا. الذی یؤمن بالله، هغه پیغمبر چې په خپل ایمان لري په الله او کلمات او په احکام د الله. واتبعوه، د تابعداریو کوي لعلکم تهتدون، دې لپاره چې هدایت مومئ. هدایت په څه کې ده؟ په اتباع د نبی کې ده. هدایت په سنت د نبی کې ده. ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون. د موسی علیہ السلام په قوم کې دوه قسمه لکه تقسیم ده. نیکان په کیوت په حق باندې ولاړ، خدا همیشه د پاره لک خلک یو دا سمجھدار خلک په معاشره کې چې هغه مصلح وي، د اصلاح کوشش کوي. ومن قوم موسی امه، او په قوم د موسی علیہ السلام کې یو ډله وا یهدون بالحق، چې حق ته بلل کول. یهدون معنا یدعون الی الحق، یدلون الی الحق، دلالت کو. ځکه چې هدایت په معنی دلالت ده، خلقو ته دلالت کو حق طرف ته. و بی یعدلون، په خپل په دې برابرو، دانه چې خپل په ګډ وډو سرو. اور زمانہ کې الله دا سے خلق پیدا کړي چې هغه په حق باندې قائمي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې به همیشه داسې یو جماعتي، یو ډله وي قائمتون علی امر الله، د الله په امر باندې به قائمي. لا یضر من خذلهم ولا من خالفهم، کڅو کې خلاف کوي نو دوی په پروا نه کوي. وقطعناهم 12 اسباط امما، تقسیم کړو مو دا بنی اسرائیل 12 قبیلې ګروپونه. دا تقسیم پدې کې د نسب په اعتبارو نو بیا دې له اعتبار ورکړې شو په انتظاماتو کې. او دا یو آسانه طریقه ده چې هر یو خاندان ځان له شو، د هر خاندان مشر دا، او هغه مشر به د دې نمائندګي کوي، او منبر یې دی. نو داسې په دې کې 12 منبرانو، د هر قبیلې خپل یو منبر او نمائنده. واوحینا الی موسی، او وحی کړو موسی علیہ السلام ته اذ استسقاو قومه، کله چې طلب د وبو کړو د دنا قوم د میدان تیغ واقع ده بقره کې تیر شیو. مونږ ورته وحی کړو ان درې بیا سواکل حجر، دا چې وها پامسا باندې دا ګټه یو مربع شکل کې لوی ګټه دی له یو گزار ورکا وی والا. فانبجست من 12 عینا، بس روان شوی د دینا 12 چینی، هر طرف ته پکې چینی را روان شوی درې 3 4 12 مربع شکل کې ګټه ده. 12 چینی روان شوی او دا غینا 12 لختی وستل ګودري مولا جوړه کې لری دا سیاست او د سیاست وی دا د موسی علیہ السلام سیاست ګودري ولا جوړه کې دا ابنوشای نظام ولا قائم کو. پبلک هیلث چورته وی هغه نظام دته دا بنیادونه انبیاء یې خېری پبلک هیلث نظام ده. نو 12 چینی وی او 12 تالابونه 12 ګودرې شوي
او 12 ولیکل چې رش نه جوړیږي په یو تالاب یا په یو چینی باندې بدون را رش وي خو په زرګونو خلکو چې بیا به یو بل نور ته تکلیف وي او دا چې هر یو له خپل تالاب مقرر کو چې یو بدبل والا لنزي زګه چې بیا انتظام خرابيږي قد علما كل ناس مشربهما او پیجندو یقینا نو پیجندو هر قبیله خپل زیدو بو اولی او پیجندو زکه چې موسی علیہ السلام ورته خو دلګن چې دا د فلانه قبیله ده مشر دا غي مشر وو او مشر ته والا کو چې دا ستا طالب ده ستا چینه ده د دین قوم له په تنظیم باندې او به ورکوا په طریقې سره وزللنا علیهم الغمام او سورې کړو مونږ په دوی باندې وریاځه د غارمنه مو بچ کړو وانزلنا علیهم المن والسلوى نازل کړو مونږ په دوی باندې من ترنجبینو سلوا مړزان یا د مړزانو په شان مارغان واړه واړه ترسکونه او خډیرو پړل وي کلوا من طیبات ما رزقناکم الله ورته خورای د پاک واونه چې ما دل رزق درکړې پاک زکه دي چې آسمانی دي آسمانی شی پاک ده چیرته کسب هم پکې نشته ځکه په کسب کې شوبې راځي او چې کم شی خالص د الله د طرفه نو هغه کې خوشوبم نه حلال هم دي پاک هم دي پدې کې دا درې واړه سيزونه راغل او بم پکې راغی خوراک دو قسمه پکار دا خواګم پکار دی او ترسکونم پکار دی دې د دواړه ملو شو ځکه چې ترسکون سړیو خوري نو به خلا خواګه واړي او خواګه همیشه نشي خړې ترسکون ډیر تیری کی خو اور پسې بیا او پکار دی نو بمشتا د دینه بهتر رزق بچاته نی ملو په دنیا کې خنا شکر یې ګنه خټه خراب وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دای پکې څه چلو کو خپي اسمان ته کې لن نصبر على طعام واحد دا څه یو شی دا همیشه د پاره په دې باندې زموږ صبر نه کیږي مولا نور مزه پکار دي سیلونه پکار دي پیزوګه پکار ده هغه تیرشیو غره سوره بقره کې ودو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وكسائها وبصلها وعدسها موسی علیہ السلام پوی کل خودی نه پویدل نوی چې نه پویږي نو وذهبتو مصر فإن لكم ما سألتم یعنی من سلوا بن شو بس او ځان لا کرا اوس ورته پته ولګي نو دا ظلم کو او الله یې ظلم ځان سره وکړي کلم چې الله تعالی یو رزق درګي دا رزق ناشکری چونه کی پاره باندې د الله شکر ادا کوه او چې په کومه واسطه درته ملاويږي نو هغه واسطه ته د قدر په نگاه باندې ګوره قدر په نگاه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دی ظلم نو کړي په مونږ باندې لیکن په خپل ځانونو باندې ظلم کوو
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ دا رستو واقعه ده چې کله یوشع علیہ السلام په زمانہ کې بیت المقدس فتح کو نو کله چې ویلو مونږ دوی ته اوسېږئ په دې قريه کې په دې کلی کې کلی نه مراد دغه کلی د بیت المقدس یا الیا وکلوا منها حيث شئتم پدې کې خوراک کوي کمزه مجفخی ځکه چې دا علاقم ډېر زرخیزه وا آباد وا نو څوخ بعد ورته دا علاقه ملاو شو دې کې خوراک کوي خو دې کې ناشکریونه کوي وقولوا خطتنا وای کلمه د خطی خطتنا دا سوره بقره کې تیر شیو یعنی مسلتنا یا ربنا انت خط عنا ذنوبنا ویدای مانو یا الله زمون ګناونه معاف کړي لکه مون د پاره استغفر الله دی یعنی بخنه الله نه غواړ او بخنه خور سړي لپاره ده تر دې چې پیغمبرم الله نه بخنه غواړي ودخل الباب سجدا او داخل شه دروازه ته پسیدا دینه مراد یا انقیاد ده تشریح بکره کې شیو انقیاد وکړه الله ته دی کلی کې بغاوت مکوي او بدعملی مکوي بلکې دی کلی کې د سجدې په حالت کې اوسېږئ یعنی د الله عبادت کوئ بیت المقدس آباد کړئ وادخلوا الباب سجدا پدې ارادې داخلي گئے چې دلته به مونږ دازه مسجد ګرځو محل د سجدې به ګرځو یادار چې تاسو کله دې کلی ته داخل شئ نو دې کې الله ته سجده د شکر ادا کړئ برکات منځو کوي چې الله تعالی دا وطن دیر کو فتح کو نغفر لكم خطيئاتكم بخنبو کو تاسو تاسو د ګناونو سنزيد المحسنين او زرد زیاتو باجر د نیکانو د مخلصینو فبدل الذين ظلموا پس بدل کا کسانو چې ظالمانو عمدا وګنا ټول ظالمانو منهم د دوینا اې دې شي بازو نه کړي ذکر منهم وی قولا ونا غیر الذي غیر دا غنا قیل لهم چې ویلې شی و دوی ته دغه اشکال دا نو داغه توجیه شوی دا اشکال دا فبدل الذين ظلموا بدل کا کسانو چې ظالمانو منهم د دوینا قولا وینا کمو خطتون قولا وینا بدل کا خدا غیر چې دا د قوله د پاره صفت ده یعنی غیر الذي قيل لهم غیر دا وینا نه چې دوی ته ویلې شی و نو ظاهر کې معنی ته داراوزی چې هغه وینا نه د بدل کړي هغه بل بدل کړي بل خو نشته د دې جواب دو قسمه دو توجیه یو دا چې بدل په معنی د استبدل استفعال به معنی صحیح جوړیږي یعنی استبدل الذين ظلموا منهم قولا غیر الذي قيل لهم او بدل کې واخیست دوی وینا غیر دا وینا نه چې دوی ته ویلې شی و زکه دوی ته ویلې شی و چې قولوا خطتنا او دوی څه وی دوی بل څه وی حبتن یا خدتن فی شعیرتن ار چا خپل بلوتی شروع کی او یو قسم له مزاح کی جوړ کو د الله د حکم نه دین نه مزاح کی جوړ کو دا د جهالت علماء بعض خلک دین نه مزاح جوړي الان کی دین خو مزاح نشي کیږي
وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. دویمه توجیه دا ده چې دې ځای کې یو فعل به مقدري. وبدل الذين ظلموا منهم قولا واخذوا غير الذي قيل لهم. وای خستا غیر دا غنا چې دوی ته ویلې شي وو وینای بدل کا چې وینای بدل کا قول شرعی بدل کو کلمه شرعیه بدل کا نو الله په عذاب راولې غلو. فارسلنا علیهم رجزا من السماء. بس راولې غلو موږ په دوی باندې بد عذاب د اسمان نه بما كانوا یظلمون په سبب د هغه چې دوی ظلم کو. او یوازې وینا نه بلکې چې کوم فعل نو هغه فعل بدل کړو. زګه دی تعالی حکم کړو د دوه خبرو. یو دا چې ادخل الباب قولوا خطه وادخلوا الباب سجدا. نو دا قول بدل کو او فعل بدل کو. په خړپوس باندې روان شو لکه ماشوم چې په خړپوس وچی خېپول باندې دا مزاق وکنه. ماشومان هونه چې خړپوس سے کوي خود عذاب سبب قرآن دیجے کہ صرف تبدیل د قول وګرځاو. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم بسبب تبديل قولهم. دا ځکه چې دام کافی ده د پاره د نزول سببیت چې دا سبب شو د پاره د نزول د عذاب. نو دا یو کلمه بدلول دا الله د عذاب سبب جوړیږي. دیو جنا په دین کې د ځان نه ګوتوال دا حرام دي او څوک چې په دین کې د ځان نه تبدیلی کوي نو هغه ته مبتدعين وي. بعض خلک دین بدلی را بدلی شرعی کلمات نشي بدلولې. شرعی کلمات چې څنګه راغلي لکه اوس دا اذان دا نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دا شان نقل دا کبدی کې چاغو ته واله دا نشي واله دا حرام دي ناروا دي. اقامت د پار خپل الفاظ دي تلبیه د پار خپل الفاظ دي تکبیرات تشریک د پار خپل الفاظ دي دعاګانې دي مختلفې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغلي دي. داغي आवाज معنا نه بلکې داغي الفاظ مقصود دي. الفاظ مقصود دي هغه شان بجدا کې چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغلي د ځان نه بعض خلک درود شریف جوړي د درود الفاظ د ځان نه جوړي غیر منقول چې وی نه هغه درود نه ده. دارنګه خلک په بعض دعاګانو کې تصرفات کوي لکه اذان نه بعد دعا د مسنونه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته او انك لا تخلف الميعاد. دامشتا په یو روایت کې نو پدې کې بیا مبتدیین د ځان نه کلمات او د ځان نه الفاظ ورننه باس آت محمدن الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة دا الفاظ پکې نشته حدیث کې. دارنگی اللہ وانت السلام ومنک السلام دا فرض بانزا پسیدہ مسنون دا
تبارک ربنا یا ذل جلال والاکرام. نو دی کې الفاظ زید کړي وات خلنا دار غدار السلام. نو دا غرنګي کمې زیاتې کول، الفاظ شرعیه بدلول دامن دی په شریعت کې همدا د بدعات او بنیاد جوړیږي. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. دام د موسی علیہ السلام نارستو قومونه راغلي په دې بنی اسرائیلو کې، او چون کې تیر شوي خټول مخ کې دي د قران د نزول نامخ کې دي. نو په دې کې سبقونه دي، په دې کې د دې امت د پاره وعظ ده، هدایت ده. وَاسْأَلْهُمْ او سورہ بقرہ کې د دې واقعې سره وی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. دلتوی وَاسْأَلْهُمْ تپوس ته وکړه، ولی دا واقعیا يهوديانو پټکړی و، دا نه بیانول ځکه د شرم خبره و. باباګانو نه شادوګان جوړ شي، دا خو څوک نه بیانای ګره. او بیان ضروری و د قران حکیم. مقصد دا نه چې دیو شرمېږي چې عبرت والی، ځکه دا ډېرې غټې دعوی کوي. وَاسْأَلْهُمْ تپوسو کدوینا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي پبارد آغا کلی کی کانت حاضرت البحر چې هغه حاضر و په بحر باندې، د دریاب په غاړه باندې و. یو کلی و بس و بنی اسرائیل دی یهودو، د دریاب په غاړه باندې د دوی گزاران سو د سمندر ښکار مایان بیرانی او نو پاغی کې هډیر سيزونه یې کنه واز د پکډیر زیته نو واز دا ډل تی جوړي کې بیا خرسي کې نو بس پورا مستقل روزګار ود دوی او خوراک مای خشینا د خوراک د پار نو د دوی ذریعہ د معاش سمندري ښکار ماهیګيري ودی کې دا الله پاک بدو ازمائش کړو، چونکه د دې په دین کې د خالی په ورځ باندې د دنیا کار منو او د خالی ورځ د په خپل ځان لپاره غوړه کړی و. نو امتحان داو چې مایان بر ډیر زیات د خالی په ورځ په نور ورځو کې بنو لګ بو یا او به خدا غشان خو منو بے سیارا خالی پورز براوری دلیو او دای ورته سے قتل نو خلی کی ورتوبت لے راتلی چې افسوس دن نو بس د بيدینه عنصر خو بدای کې وو او هیلګری دام د دویو فطرتو هیلا نو یو هیلا دیتا جوڑا کر طریقہ جوڑا کر او د خالی د ورځ هغه مایان حاصله ولی شروع کل خو په هیلې باندې جالونه به واچول د جمعې په ورځ خالی په ورځ په پکې ډک شو او ون خطر د اتوار په ورځ به راو وستل او نهرونه د دې سمندر نه بوتلل تالابونه جوړ کړل پاغي کې به مایان لاړل او بیا ورپسې ماخام کې ورخ بند کو نو مې خو بیا ټوپونه نه وای بس هغه کې بغیر از یادون فی السبت کله چې دوی زیاته کو پورز معاملې د خالی کې ول استاتیم خیتانهما ذکرات للبدویتا مایان د دوی یوم سبت پورز د خالی د دوی کې شرعن خکارا ډیر زیات وو و یوم لا یثبتون
پکه مورز چې دی بن داخلي دل په خالی کې نو وی خالی کو یعنی اتوار بشو نور ورځ بشوي لا تاتیهما نو بیا و میان راتل دویلا بیا ور پسې ګرځیدل چې څه شو دا ولی د دې څه وجه کذالک نبلوهم الله اذا سمه په دوی باندې ازمایش کوو بما كانوا يفسقون په سبب د نافرمانه د دوی کله چې قوم نه الله ناراض شي الله پیدا سي ازمایشونه راولي تنګي پیراولي پر رزق کې تنګي پیراولي په زندګۍ کې او په معاش کې الله ناراض او فاسقان نو دای دا غینا بیا عبرت وانغستو پکار خدا دا چې الله پاک ازمایش راولي نو الله ته توبه او باسه چې ازمایش ختم شي دای ګناه پس ګناه شروع ګناه پس ګناوي مولم چل راځي نو تعالی خوشال راځي خو به الله لم چل راځي توبه او باسه په توبه اخلاصيږي دا الله د عذاب نزان په بلو طریقو مخلاصو زکه چې بیا ود الله دا سرونی سي چې بیا ود اخلاصي اړو لار درته نه نو بیا وڅکه نو دی وجنه دا الله پاک د طرفه کدا سه حالات راشي نو هغه سره لړای نه کیږي لړای مکو اسباب احتیاطی شتا خدامای چې زبده سره لړاو شو الله ته توبه گار شام گرفتونه دي د الله او مسلمان امراضي په کافر امراضي دې د پاره چې لعلهم يرجعون خدای داسې ونکل هلی شروع کی وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا او کله چې ویلو یو وډلې د دوی نه ولې نصیحت کوي هغه قوم ته الله مهلكهم الله هلاکون کې د دوی لرا او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ورکون کې د دوی لرا عذاب سخت دا احکار چې په هیله باندې کاو نو دا ټولو نه دا کړي او اکثریت کاو چې کم عام خلک ای شروع کو نو پدې کې حق پرس خلک مو عالمان د حق اغه پر اپاسې دل رد په شروع کو چې دا مکه وای دا ناروا دي تاسو غدي لاسخ کو به په مواسه وو تکړی پخپو او بو تکول باندې شی نه حلالي په هیلو باندې شی نه حلالي حدیث کې راغلی لا ترتکبو مرتکبت اليهود والنصارى فيستخلوا محارم الله بأن الحيل هیلی دا سے مجوڑاوی لکا یهود نسوارو چی جوڑی گڑی وی دا اللہ حرام ازان تا پہیلو باندی حلال کل پہیلو باندی شین حلالی ہیلو کے اقسام دی بیاغا علمی بحث دا ہیلا دیتے وی چی یو سڑے پیو خفیہ لارے باندی یو مقصد تزان رسائی په خفیه لارې دا ټول هیله لکه عام طور خلق په دروازې باندې را داخليږي یو سړی وی چې زده دي خلکو نه پټ جیتن نه وځم نو په یو بند سروي یا کڑکی باندې را نه نوځ دا طریقه ده یو چکر ورکول دي نو هیلو کې به تقسیم د فقهاو لیکلي په اسلام کې هغه هیله جایز ده
چې سړی په یو جایز شي ته ځان رسوي یا په ځان د یوې ګناه نه خلاصوي ګناه نه په خلاصېږي هغې کې به څه توریږي او څه تهیلوي توریه به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کولې ورابع غیره چې کله به یو سفر باندې وته د مدینې کې خو منافقان یهود جاسوسان به وګڼل نو د الله نبی په پاغه لارې نه وته چې کوم طرف ته بتلو بلکې په بل لار به وته چې څوک پوه نشي او زمونږ جاسوسي ونه کړي نو دغه رنګې بعضې وخت یو مظلوم د ظلم نه خلاصې هغې دپاره یو طریقه شته هیله جوړېږي مظلوم د ظلم نه خلاصې دا نه چې ظالم د ظلم نه خلاصې ظالم به نه خلاصې مظلوم به خلاصې یا مجبور به خلاصې یا مثلا یو جایز شی د هغې ته ځان رسې نو ظاهر کې تا ته رکاوټ ده د شرع د طرفه خو امخت هغه عمل جایز ده نو هغې له یو لاره د جواز کتل دي لاره د جواز دغې ته تحیل ویلی شي خو صرف دا خبره یاد ساتل پکار دي چې حرام په هیلو باندې نه حلالېږي یو شی حرام ده او هغې دپاره څوک هیله جوړوي چې دا ځان ته روا کي نو دا نه روا کېږي انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات لکه بالفرض یو سړی امیر د زکات پې نه کېږي او زکات اخلي ځکه چې مولا ده یا څه دغه هغې له یو طریقه جوړوي طریقه دا ده چې یاره بس راکړه خیر ده زه به یې ښځې له ورکړم ښځه مې باندې مې کېږي نو ته خو لږ پتي نو ښځې له ته زکات اخلي او بیا به ښځه به بیا تاله درکوي دا هیله ده یا زه به دا خپل مال ښځې ته وبخم نو بس زه به د زکات مستحق شم نو ښځه خو داسې شی ده چې هغه تانه مال چېرته وړی خو نه شي که نه کوي داسې خلک دا یو قسم ځانته حرام حلالول نو حرام په دې نه حلالېږي مالدار سړی په هیڅ طریقې زکات نشي خوړی دا د فقراو د مساکینو حق ده یعنی چې څوک مستحق وي نو کاغا مولاوی که طالب وی که عام سړی وي او چې مستحق وي نو زکات دی وخوري حلال ده د پاره او چې مستحق نه ده نو بیا حلال نه ده نو بیا د خپل کور ته په چکر باندې دا شی نه رانه باسي دا چکر ده بعضې وي یاره خیر ده د فلاني له ورکه دا به یې قبول کي بیا به یې ماله راکړي هغه ته وي دا قبول که خیر ده له شل پکې تم واله او ماله راکوي دا د خیر لارې دې سره بندېږي نور هم داسې ډېر څیزونه شته چې د هغې ډو ذکر ته ضرورت نشته خو دومره ځان پویول پکار دي چې په هیلو باندې حرام نه حلالېږي دا وایي حرام اگر که تاوله شکل او صورت د حلالو جوړ کو
نو یو ډله راپاڅېده هغه یې پیرت شروع چې دا خو حرام دي دا کار خو ستاسو حرام ده بله ډله پکې وه هغه یې دوی ته نصیحت شروع کړو چې مړه څه یې کوئ یو کس رد د منکر کوي بل ورته وایي ځان له کار څه لګول بل ورته وایي دا خلک اسیم نه مني بل ورته وایي چې ته خپله ټیکې نو بل څه کې دا مقولې په دې خلکو کې چلیږي هر سړی په خپل قبر کې څه ولي تا پې څه ته داسې ښه سړی راغلی چې خلک منع کې دا مختلف قسمه خبرې خلک کوي بعضې وخت به تا هغه خلک کوي چې اب به تا زیریږي ځکه رد د منکر دا لاره د خطرو خو د خامخا که نور هېڅ هم نشته نو خلک خو به نه خفه کېږي که نه کله به پلار درته وي مړه دا تا څه راخیستې ټول جنګونه دې راله جوړ کړل چې په کومې څه بس جنګ ده یا مړې ژوندی دې راله خراب خپلوان دې خفه کړل ماماګان دې خفه کړل تربوران دې خفه کړل دا نصیحت کیږي خو د دې پروا به نه ساتي رد د منکر ضروری ده چې ونه کې ګناهګار تم پکې راګیرېږي بیا لکه څنګه چې دا راګیر شو ویلې ما تعظون قوما ولې نصیحت کوئ قوم ته الله مهلکهما چې الله دوی له هلاکونکی دی هسې به م الله هلاکوي او معذبهم عذابا شدیدا یا به عذاب ورکړي دوی له عذاب سخت قالوا معذرة الى ربكما ویلیو دوی په جواب کې چې نه موږ ناپوهه خو نه یو جاهل خو نه یو چې ته راته نصیحت کې زمونږ دا کار چې ده نو دا خو د فایدې خبره ده یو دا ده چې معذرة الی ربکم خپل عذر پیش کو رب ته عذر دا ده چې یا الله ما په غاړه خلاص کړم ما په غاړه خلاص بل دا ده چې ولعلهم یتقون کی دې شي چې دی د دې عمل نه منش دا خود چا باره کې نشي ویلې چې ردان دا سړی نه مني تمه خو کې دې شي د هر چا نه چې دا سړی نیکای تراش او بدی پریدي فلما نسوا ما ذکروا به کله چې هیر کو دوی هغه چې دی له په نصیحت ورکې دی شو یعنی هغه د دایان او هغه نصیحت چې وو هغه شاته ورځوي مړه لګي وي پرېدای دا اوسګار دي اڅ خپل مایان نیسه فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء نمبر 1 خلق دو اول امداد ذکر کړ انجینا نجات ورکړو مونږه کسان لا چې منه کولا د بداینا دی خدای الله روح او استر بچ واخذنا الذين ظلموا او نیولیو مونږه کسان چې ظالمانو بعذاب بئس فعذاب بد باندې بما كانوا يفسقون په سبب د نافرمانی دا 2 نمبر خلک دي دا غدي
چې دای په خپل د اخکار نه دا کړي او چپ چاپ ناستی چاته ویلم نه دي چې مکاو الټا دی نور ته وی چې نصيحت ورته مکاو نو اغیلم الله سزا ورکړي دا او ذکر نه د چې کوم سزا پریخي نه دي او قانون د الله دا د چې داسې خلق الله نه پریږي فلما تو عما نهوا عنه کله چې نا فرمانیو کدو یا داغنا چې دوی ته منع کړي شو لګیو په خپل ښکار کې قلنا لهما ویلو موږ دوی تکونو قردتن خاسینا شیشادوگان پر کړي شي بیزوگان شو او بیزوا سم داسې شعر ذلت بصر شو ذلیل غونته شعر وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دې کې تخویف دنیوي ده کله چې اعلان کړي تعذن اعلن حکما ربک ليبعثن علیهم دیل الله دا خبرداري ورکړي چې خامخا را لیږو مقرره په دوی باندې الی یوم القیامه تر قیامت پورې مې یسوم سوء العذاب هغه څوک چې دوی له بد عذاب ورګي دا په عذابونو کې راخکې شي ان ربک لسریع العقاب یقینا ستار زر عذاب ورکوونکې دی وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقینا الله بخون کې مهربان دی وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا یو عذاب دامو تسنس کړو موږ دوی لرا پس مکه کې مختلف ډلې منهم الصالحون بعض پدوی کی نیکان و منهم دون ذالک او بعض غیر صالح دی خلق کو بہر چا کی او خلق په هر زمانه کی وبلوناهم بالحسنات والسيئات او ازمائش کړه موږ په دوی باندې په خوشالو سره او په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون دې د پاره چې واپس شي دوی تکلیفونه دې د پاره چې دوی د الله دین ته واپس یو کی رجوع کی فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب دې زنا رد په قول د يهوديانو کې رستو خلق شو ناکارا جان نشین شو نا اهلو ناغی کے مختلف قباحتونو او بیاي ځان د پاره د خسړی توپ داوی کولی فخلف من بعدهم بس رستورا غل د دوینا خلفنا خلف ناکار جان نشین دوی بیکار کشران بدعمل خواہش پرست ورثل کتابا په میراث کې واخیسته مولای ورثل کتاب لکه کم کتاب چې د پلار نیک سره هغه کتاب خدای ته پاتې شو کنه دام ملان شو دویم د مولا جامه واغستا ورثل کتاب خو یا خذونا ارزها زلادنا اخلی سامان د دې ذلیل ژوند په کتاب کې مقصد آخرت نو بلکې په کتاب کې مقصد دنیا و دنیا د پاره پګدای کې نسل تپلار نیک پګدای یا خذون عرض هذا الادنى د ډیرو پیرانو اولادونه دا سراشي چې ډیر بدعملي او غدای نه پریږي اورس کوي غدای
ځکه ګدای لاندې پیسې دي نو پیسې خو نه پریدي کنه دین خو پریدي او پیسې نه پریدي دې د پاره ګدای اخلي یا خذون عرض هذا الادنى ويقولون وای سيغفر لنا زرد بنتب بخنه وکړي شي ځان پدې تمه باندې پروت د چې کزه ارڅ کام خو زه بخلې شوی ما د پلار نیک په نسبت باندې ویاتی مرض مثلو او کراشی دوی تا سامان د دنیا نور د دې پشان یا خذوه مړیږي نه امخلی علم یوخذ علیہم آیا نو اخسته شوی په دوی باندې میثاق الکتاب میثاق د کتاب علی دینهما په دې کتاب باندې پوخ لوز اخستو چې الله یقول علی الله الا الحق نبوی په الله باندې مگر حق خبره ودرسوا ما فی او لستو دوی په دې کتاب کې هغه چې په دې کتاب کې یعنی پوی دی په دانه چې نه پوی دی والدار الاخرة خير للذين يتقون او کور د آخرت غره دی دا چا د پاره چې ریږي الله نه افلا تعقلون آیا عقل کوي والذین یمسکون بالکتاب او کسان چې عمل کوي په کتاب باندې واقام الصلاة پابندي کوي په مانځ ان لا نضيع اجر المصلحين یقینا مونږ نه ضایع کو اجر د اصلاح کوونکو دي کې نیکان خلق داسې دي چې هغه د الله کتاب باندې په خپل عمل کوي او منځونه کوي او د اصلاح کوشش کوي نو مونږ د اصلاح کوونکو اجر ضایع کوو نه وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ د دوی دا کول دا سيغفر لنا دا په مختلفو طرقو باندې الله پاک د دې رد کړي نو یو طریقه دام ده وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ کله چرا لړولو مونږ غر لرا فوقهم د دوی د پاسه كأنه ظلّة لکتابوي وریزدبي بالکل دا سرونو د پاسه داسې چترایو وزنو د ګمان کوونو لعلکم تتقون دې د پاره چې پرهیزګار شئ نو په دې باندې بچی ترکمه غارو نو دی به سمینا تو انا او چې غربت لری شو نو به یا سوینا چې غوال او اشاره دی تا چې دا سه قوم چې الله پاک په غرونه راوچتای ناغت څنګه داوی کوي چې سيو فرلنا مون بخلی شي وي او کتا سو بخلی شي وي وای نو غر الله پاک دروازه ول راوچتو وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ دیکھ درې موجه ذکر ده بخلی شي په داو باندې نکیږي الله رب العزت د هر چانه یو لوز اخسته د تابعداري او د طاعت نو کار اصل کې پدې ده وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ کله چې اخستی ستارب من بني آدم د بني آدم نا من ظهورهم د شاګانو د دوینا ذریتهم اولاد د دوی یو خدا د چې حدیث کې راغلی الله پاک د آدم علی السلام چې پیدا کو نو تر قیامت چې د کوم اولاد دا غي ټول د شان راوېستل د سرو میګو په شکل او دای سره الله پاک اصل کې دا ارواح خو یو شکل ورکړو نری نری شکل نه ورکړو د سرو میګو په شکل
واشهدهم على انفسهم پخپل ځانونو باندې پخپل گواکل څنګه گواکل الستو بربکم وزستا سورب نیما قالوا بل ادوی ولنا تزمونږ رب کړ ټول دا आवाज کړي ټول وروا کنن کافر دی او که مسلم دی خدای ویلی یو ځل چې بلا انت ربنا تزمونږ رب دا میثاق تواخستو خدای یاد کې لغون ته اشکال مخکې کی جملې کې دې کې دا بنی لفظ راغله اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم نو حدیث کې خدا راغلی چې دا اولاد د آدم علی السلام نه د شان راوته د بنی آدم نه خو نه راوته د آدم نه راوته نو بنی لفظ دا زائد ده بعضی مقام دیتا مقام وی نو زمائر بیداغی پا طبع کی مقام شو من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم دا دو ضمیرونه هم دا بنی دراجی دی خو د دین علاوه چې دا زائد وګرځي توجی کی دیش هغه دا چې سر لکه څنګه چې په دنیا کې خلق پیدا کیږي د پلارانو نه اومدغه شان ته التم الله قدرت لري پدې چې هر وی د خپل پلار نه پیدا کړي لکه آدم علیہ السلام نه داغه صلبی بچی بے داغی نه داغی صلبی بچی نو تر قیامت دا سلسله لکه روانه ده نو داسې एकदम الله دا ټول ته پیدا کړی بے پزان باندې ګوان کړ ګوانې زکه کلم تقول یوم القیامه دا چې نوای تاسو پورز د قیامت ان تقولوا یعنی اخبرناکم لئلا تقولوا انا كنا هذا غافلين چې دا نوې چې موږ غافلو متصفتا هیڅ حکم متندر راغلی نو دا گواہی چې دا خو انسان نه یې راځه انسان نه خو یې راځه خود دې د یاد دهانه د پار الله کتابونه انبیا وخت په وخت را لېږلي او تقولوا یاو نوایدا انما اشرک آباؤنا من قبل یقینا شریک جوړ کړو زمونږ پلارانو شرک کړو زمونږ پلارانو مخکې وکنا ذریه من بعدهم او مون خدای اولاد د دوی نه رستو سمانا لکه دا باندې وسړې کولې شي چې زه څه پویم خو چې پلار نکم څه کول نو هغه مام کړی نو مون خدای په تبا کې راغلی ګناګار خو غي دي خدا باندې الته نه چلی ځکه چې هر انسان ته الله پاک د حق دعوت رسولې او رسي کپلار ځان نو پوي کړي نو ته پوي کګن افتهلكنا بما فعل المبتلون آیا هلاکه تمون لره په عمل چې زمونږ نه باطل پرستو کړو وکذالک نفصل الآیات دارمو تفصیل سره بیان کړی آیاتونه ولعلهم يرجعون او دې د بارا چې دا خلق واپس شي قرآن ټول یو تفصیلی کتاب ده او الله پاک د دې تفصیل کړی ده دې د بارا چې دا خلق نصیحت واخلي او د خپل بی دینه نه را واپس شي
د شرک د عقیدې نه واپس شي، د شیطان د تابعدارۍ نه ځان بچ کی، عمل تراشی او اسه د پلار نیکه په اعمال باندې اعتماد دې نه کوي. صلی الله تعالی علی خیر خلقی بارزانو کو